او که دا اللہ نوم ختم شو نو دا کائنات دا ازمک آسمانون چی سمر دی دا بمڑشی و قیامت براشی. نو زمارو دا دی کائناتو دا اللہ نوم روح دی، دا اللہ نوم پکی دی کائنات جمدی دی، او که دا اللہ نوم ختم شو کائنات ختم. اذا السماون شقت بیا با آسمان شلیگی، او بیا با اذا الجبال سیرت دا غرون با ختم شی. اذا السماء فطرت اذا الشمس كورت چه کم اخیری صورتونو کی رازی، نورم ختم، سپومیم ختم، مکم ختم، غرون با لکه مالو چوالو دی، ولی روح دا خدای نوم دیگه ختمیگی. دا دنیا نظام پا دی قائم. یو حدیث کی رازی ویشین بوٹی دا خدای نوم علی ذکر کئی، او چکل اوچ شی دا خدای ذکر ختم شی، روانی او بدا اللہ ذکر کئی، او چکل دا ادری کی دا خدای ذکر بنشی نسخا شی، او چکم جامع دا خدای ذکر کئی نو پاکی، او چی دا خدای ذکر بند شی خیرن شی نو بیات اسخا بینزی. دا کائنات دا خدای پر ذکر جمدی دی. خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ و مجلس کے ناس، او ابو علی ابن سینا پاغا مجلس کے ناس. ابو علی ابن سینا دا زمانے دیر زبردست طبیب و حکیم تیر شوی دی، فلسفیو او دیر قابل و خیار ساریو، حافظیم دیر مضبوطا و دسترگو نظریم دیر تیزو، او دا غوگون آوازیم دیر تیزو. علامہ عبدالعزیز فرحاروی صاحب دا نبراس صدا حالات سے مختصر لکلی، وی حافظے دون قوی مچی او دل دا کشتے پا سفر کے نوان، نو یو سڑی یو بانڈیسی و شاعران و سر پا کشتے کے ناستو، نو بانڈیسی سر یو کتابو، نو ابو علی ابن سینا و طوی مرگری دا کتاب دا سرے ویدا میں دا بادشاہ پا مدح پا صفت کے یو قصیدہ جونا کردے دا. نظم چی بادشاہ تے وونو، بادشاہ تا چی بخلق و شیرون و قصیدے ورو لی بادشاہ با انام ورکاو. نو ابو علی ابن سینا دی ترا کمال اگورم چی سنگے اکتا یادے شو، دا خماشنا حافظم کتابی وطا واپس سار چی دا بادشاہ دربارو لگید، یو شاعر بشیرون دا بادشاہ پا مدحہ کی صفت کے وی انام بے ورکاو، بل بمی انام دا سڑے پاسے دا باندے سے ویسے بادشاہ سلامت ماستا پا صفت کے یو قصیدہ جوڑا کرنے دا، اجازتی واو بانو وی واو نوا چی اگه یو کڑے اوی. ابو علی ابن سینا بادشاہ تاوی سیب دا خوی پردے درتا ہوئی، وی سا مطلب وی دا خو ما تا یاد دا پردے کی اخپل نم وردن نکڑے، دا بعد شاعران پا پردی شیرون کی آخر کی اخپل نم وردن نکی، اوی دا شاعر ایما او میان کی شاعر نی، وی دا خو پردے دا وی تا تا سپتا لگی، وی ما تا یاد دا دیر زمانی نا را تا یاد دا اصلی وی واو دی رئی سیب اگر تا خو پتا وچی دا دا ما قصیده دا ما تا یاد را بل چاہتا نیستا، وی ٹک شو دا کد واو رولا نو دا بیا پردے وی. ابو علی سیبنا فر و تا واو رولا او دی لیدر. شاعر حیران شو، بادشاہ غصہ شو، وی جیل کے واچوے دی پا پردو شیرونو کی خپل نم دن نکی و مانا پی انامو نگیٹی. حکیم سے بطوی بادشاہ سلامت خیر دی غریب دی سوتا موائے پرے گیا خلاص حکتے وچی دی پا اس سور شو او دا محل نباروت شاعر و تلار کے ونانو دا اسواگی ولونی وی پا دی میں پوئے کچی دا قصیدہ خو قسم پا خدا چی زماوا ما جوڑا کردی دا زما خضب بچیتی ندی خبر او تا یاد دا دا کم دینا یاد دا من خودی غرق و تباکو خرچ جیل نا دی اخلاص کرد اغوات آغا خپل شکل بدل کا آغا نقاب و آغا سیزی لنے کا وی ما تاو گو رما پی جانے کشتے کی چی دا سر پرون پلارا ناستو اچھے تاراک لموقع تا خو یادا مشوکل اوہو دیتا حافظہ وی منگتا پرونے خوراک نہیں یاد چی پرونم سخوڑا لی دی. حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بانی یو سلی سوالو کو ویتا دا پیغمبر علیہ السلام سر صحبت کم دی تکیر کردی صدرے کالا صدا پاسا او دمرا حادیث نقل کے او نور اغا صحابہ چی غیو سر کلونا تیر کردی اگوی تا لگ یاد دی. ابو حریرہ سے وہ تپوسو کو وی بیگا امام پڑنبی رکات کے کم تلاوت ویلے دی اگوی منگتا سیاد دی
وی په دویم کې کم ویلې دی وی موږ ته څه یاد دي خو وی ما ته دام پته ده چې امام صاحب هفته مخکې کم تلاوت په کم آیات کې رکعات کې ویلې دی او پرونه یې کم ویلې دی دا ګورم حافظه او شي ته توجه ورکول نو دونه حافظه مضبوطه وه غوږ یې څونه مضبوطو دا غوږ اواز د شپې به مطالعه کوله نو یو ځل یې بادشاه ته وی صاحب مسګران ټک ټک کوي او د شپې هغې مسګرانو به لوښي جوړول دا سره لوښي او زه اواز د ټکار راځي کتاب نشم کتی بادشاه مسګرانو ته وی کار د شپې مه کوئ ټک ټک به نه کوئ د حکیم صاحب مطالعه کوي هغې غریبانانو باندې کار بند بادشاه ته چا وی داسې معلومیږي لکه چې مسګرانو به چې ته منګې ګران خرڅ کړی نو دا چل یې جوړ کړی خوب د خار هغه سر کې تورې ټکار بادشاه سلامت وینا نو ستا محل خو د کوټې نه اوچت دی ته نه وړې او دیوري مونږ نه وړو دیوري بادشاه مسګرانو ته د نه پټ وی خپل کار جاري ساتي سار بیا ابو علي ابن سینا راغی صاحب وی بیګا بیا ټکار ووی بادشاه پوه شو چې غوږونه سړی تیر بادشاه یو ځل دوربین جوړ کړ ابو علي ابن سینا ورته په دې څه کې وی دا چې قافلې راځي نو زه به ورته ګورم د بره نه ما ته مخکې نه به ښکاري ای صاحب وی په دې مشین څه کې خو ما کښېنوه زه به راته لویم که نه وی ښه ده راځه تجربه کوو زه په دوربین کې ګورم ته ورته په سترګو ګوره چې پته ولګي قافله را روانه وه بادشاه خو په دوربین کښېني وی څنګه چل دی څونه څاروي دي وی دومره اوښان پکې څومره دي وی دومره خره پکې څومره دي وی دومره چې هغه دوربین کې کتل هغه ته ښکارېدل ته په سترګو ښکارېدل نو دی ورته بادشاه سلامت خواږه خوري وی خواږه خوري نو بادشاه ورته وی د خواږو تعلق خو د ژبې سره دی ته ته څه خبره چې خواږه خوري وی چې کم خوراک خوري مچان پې بنګېږي مچان یې لیدل داسې خدای حافظه او قوت سامعه او قوت ذائق دغه ورکړې وه څه ورته وایي د سترګو طاقت باسوره لیکن که ډېر غټ فلسفي دی او ډېر لوی سړی دی خو د علماو د بزرګانو مخکې شیم نه دی ولې څه نه دی ابو الحسن خرقاني رحمت الله علیه ناست دی ابو علي ابن سینا ناست دی نو ابو الحسن خرقاني د الله د نوم صفتونه کول د الله په نوم کائنات جمع دی د الله په نوم اسمان جمع دی د الله په نوم ځمکه جمع دی دا الله نوم د کائنات روح دی دا الله په نوم انقلاب راځي دا الله نوم ختم شي هر څه بدلې ولی شي ابو علي ابن سینا ورته وایي وی صاحب یو پوټینې ټکي او دومره انقلاب یو ټکي کې دومره انقلاب دی خواجه صاحب ورته وایي ای خر تو چې داني خره ته په څه پوهېږې ای خر تو چې داني خره ته په څه پوهېږې نو چې دومره لوی سړي ته د بادشاه په دربار کې د وزیرانو مشیرانو مخکې خر ووی اوهو بس ابو علي ابن سینا ته خر رنګونه بدلوه او تورېږه او سورکېږه او خولې پرې روانې شوې او خواجه صاحب مقصد الله د نوم صفت کوي چې لږ ساعت تېر شو خواجه صاحب مخ ورواړو وی حکیم صاحب دا څه چل در باندې شو ته خو رنګونه بدلې را بدلې تا نه خو خولې روانې دي ته خو رنګ بل شان شو څه چل وی خر دې راته ووې او رنګونه به نه بدله و د شرمولو بادشاه خلکو مخکې دې راته خر ووې خولې به نه پېږي رنګ به نه بدلېږي حکیم صاحب یو راکوټې غوندې ټکې خر لفظ پتا کې څونه انقلاب راوست یو خر لفظ نو خر انقلاب پتا کې راولي او د الله نوم به انقلاب نه راولي الله نوم د کائنات روح دی روح د الله په نوم نظام جمع دی د الله نوم چې اخلي حدیث کې راځي رسول الله مبارک فرمایي الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم زه به د پښتو معنا وکړم شیطان د بني آدم په زړه ګونټې ماتې کړي لکه څوک په چا ګونټې ماتې کړي اوس سمیلی ګونټې ماتې کړي فاذا غفله چې کله د بني آدم غافل شي نو دی وسوسې ورچي واذا ذکر الله او چې دا بني آدم کله الله نوم والی نو خنسه دی بیا تختی پټېږي د الله ذکر نو په ذکر د الله ته د شیطان نه خلاصېږي
په ذکر د الله د زړه اطمینان، الا بذکر الله تطمئن القلوب. خلق نن مړانده شو، جی سکون نشتا، جی اطمینان نشتا، جی ٹینشن دے، جی پریشانی دا، جی غم دے، جی سکون نشتا. ولی اللہ ذکر من پریخ دے. سکون نشتا، اللہ ذکر من پریخ دے. راحت نشتا، اللہ ذکر من پریخ دے. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا. جن تریخ دے اللہ ذکر من پریخ دے. ونحشره یوم القیامت اعما. قیامت پر بڑون پاسی دلتا دا صدا او دا قیامت پر اغا صدا. نو دا اللہ ذکر دا کائنات و روح دے. دا اللہ نوم دا غی عزت دا هارون الرشید خزوا زبیدہ ډیره نیکه بیبي وه، دومره نیکه بیبي وه چې د هغې په محل کې اعلان کړی چې زما په محل کې د څوکیدار او چپړاسي نه واله سیکرټري پورې به ټول د قرآن حافظان یا میرټ چې زما څوکیدار څوکیداري کوي چې تلاوت کوي، چې جارو مګي چې تلاوت کوي، که سیکرټري قلم لقوي چې تلاوت کوي، چې هر وخت تلاوت پکې شروع. یوه دویم څه چې حج زبتله اعلان به وکړو چې څومره غریبانان دي خیراتي بلیږم. په روجه کې او په اخترونو کې به ډکې ډکې کاسې په کونډو رونډو غریبانانو ویشلې. نیکه ښځه وه، مکې مکرمې ته یو نهر هغه وخت کې راوسته یو نهر زبیده د هارون الرشید ښځه وه چې مړه شوه، چا په خوب کې ولیده، وی الله د سره څه وکړل، الله را سره څه وکړل. وی چې الله ته مخامخ شوم، ما ته زبیدې څه دې راوړي دي؟ نو زه غلی شم. وی زبیدې منځونه، روجې، صدقې، حجونه په خلکو تلاوت هر څه دي کړي دي، خو دې کې ستا څه دي؟ دا خو زما کمال دی، دا خو ما حسن درکو، ما د بادشاه ښځه کړې، ما بادشاه ته په نکاح کړې، ما د بادشاه را تر لور کړې، امې در باندې مین کو، د بادشاه مینه مې در سره پیدا کړه، مال مې درکو، روغ صحت، عقل، دماغ، سترګې، خوله، پوزه مې درکړل. نو تا دا کارونه وکړل. که ما چې ته په ګوټ کې یو توره ښځه پیدا کړې وي، یو غریب کور کې په لاس وخپوشله، تا څه کولی شو؟ رښتیا ووایه، دا د خدای کرم دی که نه دی؟ قل لا تمنوا علی اسلامکم. الله په ما د اسلام پرځونې مالی، بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. الله وی زما احسان قبول کړي چې ایمان مې تعالی درکړی دی. الحمدلله. ټول وای الحمدلله. دا ګیرې، دا پټکي، دا منځ، دا ذکر، دا نیکی، ټول د الله فضل. دا چا فضل؟ الله فضل. الله خالق، مالک، رازق، الله هر څه مونږ را کوي. مونږ به الله ته رجوع کوو چې الله زمون شو، قسم په خدای هر څه ستا شو، چې الله دغه پردی شو، هر څه پردي دي. الله به خپلو، ذکر سره الله خپلېږي، ذکر سره الله نږدې کېږي، ذکر سره ته الله ته نږدې کېږي. ذکر چې نه وي الله نه لرې کېږي، الله در نه لرې کېږي. نو چې الله نږدې وي فایده ده، که لرې وي فایده ده، نږدې وي فایده. څوک ذکر کوي، الله فرمایي زه ورته چې د یو لیش نږدې کېږي، زه ورته نیم گز ور نږدې کېږم. الله اکبر. دی ما ته یو گز نږدې کېږي، زه ورته هغې نه زیات نږدې کېږم، زه لیش ور نږدې کېږم، زر ور نږدې کېږم. بخاری شریف حدیث مفهوم. بهر کې زمارو خبره مې دې پورې کوله. وی تاس پکې څه کمال دی زبیدې؟ دا چې تاسو کړي زما کمال، که یو شله مې پیدا کړو تاسو کولی شو، یو توره چوړی پیدا کړو تاسو کولی شو. مې د زبیدې غرقه شوې. وی الله فرمایل زبیدې په یو عمل دی بخوم، یو ځل تا ډوډۍ خوړه نوړی دی لاس کې، لوپټه دی په سر نه وه، دیکھے بانگ وی اللہ اکبر اللہ اکبر. نو تا زر غنوڑے واپس پلیٹ کے خودا او لوپٹا دی پسر برابر کولی چی بانگ وی لوپٹا پسر کم. زما دنون دی دغ احترام کردی دی پا دی میو بخلی زا جنت. یو خد پلار روانه دا ماشوم بچی دی وسره پغې کې شرمخ په املا وکړه، چې املا وکړه بچی ته د یاري نه پریوت، شرمخ راغی بچی ته تختو. خدای چغې کړې الله ته، یا الله رب العالمین ته چغه واله، او چې تکلیف راشي مونږ تاسو به بیا چاته چغه وو؟ شوق سره وایه یمسسک الله بدر فلا کاشف له الا هو. تکلیف ورسیږي رب ته وچغه. آدم علیہ السلام چاته چغه والده؟
ابراهیم علیہ السلام چاہتا ویلے دا، موسیٰ علیہ السلام چاہتا ویلے دا، رسول اللہ مبارک چاہتا والے دا. او زمان بزرگان علماء ائمہ حضرات چی محتاج شی چاہتا چغوی ہم بطول اللہ تا چغوی تکلیف راولی غلر کوی اغا باہر کیب زمارونو خد اللہ تا چغا کڑے اللہ بچے رانا یاولا صبح مدد کئی فتح فت کی اوز شاہ سوار راغی و نیزا و سردو پدی شرمخ املاو شرمخ ماشومو غرزو تختے آغی شاہ سوار ماشوم بچی روچت کا خدے لے راوڑا لا دا آغی بچی تا دا شرمخ غاخ نو رسیدے لے ٹکڑی نے نیولی چورے کہاں خورے ترورے داوانا او تا سوکے مالا خودے خپل بچی غیگی لراوستا ویزد اللہ فرشتا کہ تا اللہ تا چگا کرده پا اوام اسمان کیوم پروردگار وی صوب بورشی مدد لا نزد اللہ خدای رو رسول اللہ تا چی آوازو کی اللہ خوشحالی کی اللہ خوشحالی کی طبرانی شریف حدیث تے چی سوک یو دل اللہ تاوازو کی اللہ دری دل در تاواز کی ولی بندہ ولی بندہ ولی بندہ او زمان مال دولت عزت ذلت صحت مرض دا اللہ پلاس کی دا تکلیف راشی منگ برابتا چگئے ہو باہر کے اب زمارونو اپرشتہ و توید تا خبر چی داولی مینا وی اللہ فرمائل چی یو زل دی خد دوڑے خوڑو یو نوڑے و وسر یو اگے خلیتا دن نکڑی و او سوالگری آوازو کدا اللہ پنم خیر روڑے دی خد غنوڑے دا خلینا واپس روستا وی دا اللہ دا نم قربان دا نوڑے والا دا غیاو دا نو دی زما دا نم دا خاطرہ دا خلینا نوڑے استے دا سوالگری لور کردی دا نن بدل خلاص سوم دا زمری دا خلینا نوڑے رو باسمو دی خد لور کرد اللہ نم کے ریل بے برکات دی نو ذکر لا الہ الا اللہ ذکر اللہ ہو ذکر ہو اللہ ذکر ہو ذکر انت الہادی انت الحق لیس الہادی الا ہو ذکر دا خلے ذکر دا زڑا قلب والا ذکر ذکر قلبی ذکر دا مراقبے او لطائف دا نقش بندیے طول اذکار او قدرس شریف وے اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خداینا سوال کے رسول اللہ مبارک دا پارا درود ذکر نو دا خانقاہ مقصد ذکر 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 نو دلتا چی تاسو سم رہے ذکر بکوئی خواہ ذاکرین بجوڑیں گے زڑب پاک شی زڑب صفا شی غفلت پا ختم شی او شکر دے من پا دی خوشحالیو